ملګرو السلام علیکم. ډیجیټل مارکیټینګ یو داسې لفظ چې مونږ د ډیر وخت نه اورو، ډیر ملګري په کار هم کوي. اول خو مونږ په مارکیټینګ باندې نه پوهېدلو، بیا پکې د ډیجیټل په نوم اضافې سره ډیجیټل مارکیټینګ مخې ته رالو. نو دا ضروري ده چې مونږ په دې سیز باندې پوه شو، ځکه چې نن سبا ډیر زیات ملګري په دې کې کار کوي او نه صرف د ملک دننه بلکې بهر ملکونو ته هم دغه خپل سروسز ورکوي او ښه ټیک ټاک کار یې پرې روان دی. نو ډیجیټل مارکیټینګ زده کول موجوده وخت د هغې سکوپ او راتلونکي وخت کې بیا د دې ډیمانډ دا څومره زیاتېدی شي او مونږ موجوده وخت په کوم ځای کې یو، مونږ ورته خپل ځان څرنګه تیارولی شو. علیم شاه خلجي صاحب السلام علیکم. صحت الحمدلله. ډیجیټل مارکیټینګ نن خبره کوو. نو اول زم چې د خپل ملګري په مارکیټینګ باندې لږ داسې منټ دوه لږ ایجوکیټ کو او بیا ورسره د ډیجیټل مارکیټینګ اضافه چې موجوده وخت د دې ډیمانډ څه دی، سکوپ څه دی، مونږ په کوم ځای کې یو د دنیا په دنیا کې چې څونه انډسټریز دي، که هغه سروس ده، که مینوفیکچرینګ ده، که اګریکلچر ده، که ایکسکیویټینګ ده، دې باندې ډېر زیات کار وکړی شو که نه. آر این ډیز پکې کار وکړل اینډ ایچ آر ډیز پکې کار وکړل. ریسرچ اینډ ډیولپمنټ یونټس خپل کار کوي. هیومن ریسورس ډیولپمنټ چې پروډکشنز وکړی شي، په دې باندې ډېر زیات بکس او سټډیز اینډ فیکلټیز اینډ مختلف شیزونه راغلل. پروډکټ به څنګه جوړو، دا پن به څنګه جوړو، ښه به څنګه جوړو، موبایل به څنګه جوړو، ښه موبایل به څنګه جوړو، موبایل کور څنګه جوړو، ایگزیکټ موبایل ریپیر کیږي څنګه. ښه دې لپاره لکه مختلف وینګز او ډېر غټ یو پوره یو برین پروت دی، یو دماغ پروت دی. اینډ څنګه چې دا شیزونه دونه امپورټنټ دي، دې نه زیات بیا دا پروډکټ چې جوړ شو نو د دې خرڅولو لپاره هم سټراټیجیز مختلف وختونو کې مختلف وو که نه، طریقه کار جی وخت سره سره د دې پیټرن چینج کېدل او د وخت سره سره کومو خلکو چې جدید طریقې اپناو کړي هغوی خپل پروډکټ زر خرڅ کړی شو او ډېرې پیسې وګټلې. کوم خلکو چې جدید طریقې د پروډکټ د خرڅېدو لانچ نه کړی یا اپلای نه کړی، نو هغه ډېر بهترین پروډکټ سره سره د یو ښه هیومن کیپټل سره سره هغه شی خرڅ نه کړی شو. لکه تا سره څه پراته دي، ستا په ګودام، ستا ګودام ډک دی خو تا سره خرڅولو والا څوک نشته. ډېر یو بهترین پروډکټ پروت دی، ستا یو پراپر مینوفیکچرینګ کنسرن دی، ستا یو کارخانه ده او ډېر ښه کار کوي، پای کې ډېر ښه ورکرز دي او ډېر ښه پروډکټ جوړوي، خو ته نه پوهېږې چې دا به زه خرڅوم څنګه. نو هغه شاته چې څونه هڅه ده ټوله سوالیه نشان ابس لاړه. هغه زه کله کله وایم جنګل میں مور ناچا کس نه دیکھا. نو خبره دا ده چې د ډیجیټل مارکیټینګ د جدید دور هغه اصطلاح ده چې د دې په ترو باندې موږ خپل کاروبار کامیابولی شو او موږ ښې ډېرې پیسې ګټلی شو. په دې باندې موږ په دې باندې فاینانشلی خپل بیک ګراؤنډ سټرانګ کولی شو که نه، بشر دا چې موږ جدید اپروچز استعمال کو. دا څه دی اپروچ څه دی د دې طریقې کار؟ ډیجیټل لفظ نه پته لګي که نه، میډیا اینډ دا یو هب دی. دونه پوه شئ چې موبایل که نه تا ته چې په موبایل څه ښکاري دا اوس هر سړي ته لاس ته ورسېدو. صحیح. او په لکاو خلک هره میاشت کم کس هلک ماشوم چې 18 سال نه بر اوړي ان دا هلک چې کوم دی دا شناختي کارت ځان له جوړ کړي او د سیم د راوښکلو چې کوم د صلاحیت نو ورسره هغه انډرایډ موبایل ته ځي. چې دا انډرایډ موبایل ته ځي دا ډیجیټل ورلډ حصه جوړه شوه. اوس په فزیکل ورلډ کې لږ خلک پاتې شو، په ډیجیټل ورلډ کې ډېر خلک پاتې شو. جی کم سړی چې په ډیجیټل ورلډ کې موجود دی دا ستا کسټمر کېدی شي. ټیک شو جی، ستا یو کارخانه ده، ستا یو کمپني ده، خو ته هغه پروډکټ ډیجیټلی نشي مارکیټ کولی یا نشي خرڅولی یا د موبایل په ترو د هغه پروډکټ چې سم دی که هغه ستا خدمات ولې نه دي یا هغه ستا په کارخانه کې جوړ شوی دا بالپن ولې نه دی، خو که دا ته نشي خرڅولی نو ستا دا کارخانه او ستا دا خدمات محدود اماونټ خلکو ته رسي او د دې د کامیابۍ دا ریشو چې کومه ده ډېر اوږدېږي. خو که ته په جدید طریقو باندې خپل سروسز یا پروډکټس خرڅول غواړې نو د هغې دپاره ډیجیټل مارکیټینګ په جدید دور کې یو نوی اصطلاح ده. دا چې کم کاروبار هم وي، چې هر قسم کاروبار وي، آیا دا کپړی، بوټانی، سپلۍ وي، دا بټنۍ، واسکټونه، الکترونیک، سپیاګه دی ولې نه خاص سپیاګه مې خرڅول، چرګ دی ولې نه، بانګي دی ولې نه، کونتر دی ولې نه،
دا خرڅېدی شي که نه. صحیح دې دپاره ډفرنټ پلیټفارمز جوړ شوي. پخوا په زمانه کې په دې کلو کې که تاسو وګورئ اوس هم د جمعې په ورځ یا مطلب د اتوار په ورځ داسې اکثر له دې کلو کې دا منډیانې ولګي که نه، نو دا خلک د منډیانو ته راغونډ شي، دا خلک خپل پروډکټ ویسل، د بیا فزیکل خلک ځي کسټمر هغه پروډکټ ګوري او اخلي که نه. سیم منډیانې اوس دې ځای ته راورسېدې. جی تاله نه دي ضروري نه ده چې ته دې مطلب دا د غویې یا میخه ګاډي ته وخېجې او هغه منډۍ ته ویسي او سار نه دي وردولي او ماښامه پورې دې را روانه کړي. بهرحال کله وړخته خو د موبایل استعمال ډېر نشته، خو دا نوي هلکان چې کوم د کلو نه ښاریو ته راشي او دلته سبقونه ووایي او انټرنیټ او په موبایل باندې پوه شي، نو هغوی بیا مطلب دا دی په سوشل میډیا باندې په دې کلو کې هم موجود دي. نو که یو سړی په یو بانډه کې ناست دی او هغه سره 2 غویان دي او غویان داسې تندرسته مزیدار دي، نو د هغوی نه لږ تاو راتاو شوی ویډیو له جوړه کړه، څو خبرې پرې وکړه او هغه میډیا له ورکړه چې دا زه خرڅومه، نو ته په اسانه طریقه ګاهک ستا کور ته راتلی شي. دا اصل کې ستا د پروډکټ په خرڅېدو کې چې کومه منځ کې هغه ګیپ او خرچه ده هغه تاله کمولی شي. خو بهرحال دا یو جدید اصطلاح ده او د دې ډېر زیات بینیفټ دی. خو د بده مرغه زه به دا ووایم چې زموږ نوجوان او ځوان اوس هم د دې د افادې نه او د دې د استعمال نه دی خبره. مونږ خو په دې باندې خبرې وکړله چې دا داسې یو دنیا ده، نو بیا د دې د زده کړې د حصول لکه که څوک کوشش وکړي، زه غواړم چې زه ډیجیټل مارکیټینګ وکړم، زه یو چاته یو کمپنۍ ته څه سروسز ورکړم، نو بیا به زه په کومه یونیورسټۍ کې داخله اخلم، زه به بیا لکه طریقې کار به د دې څه کوم او د دې 2-3 کاله به ورکوم که څنګه، لکه د دې اساني دې څنګه شي. دې ټایم کې د دنیا د ټولو نه غټ استاد څوک دی؟ د دنیا د ټولو نه غټه درسګاه کومه ده؟ د دنیا د ټولو نه اسانه طریقه باندې علم حاصلول څه دي؟ یوټیوب. پیسې نه غواړي، خفه کېږي نه، غوسه کېږي نه، ستړی کېږي نه، یوټیوب. بور کېږي نه، څومره تپوسونه د کې جواب درکوي. ایگزیکټلی. اصل کې دا یوټیوب هم د جدید دنیا د علم اصل کې هغه په موږ خپل سروسز خرڅوي. ایکچولی یوټیوب په خپل مارکیټینګ کوي. دقه شی موږ دا مارکیټینګ یو حصہ یو کنه، که ته هلته یو شي نالجیبل لرې نو پکې په منځ کې به یو دم ایډ راشي، هغه پروډکټ در باندې خرڅېږي که نه. دویم کوشش دا کوي چې ګروپ اف پیپل راغونډ کړي، خلک چې راغونډ شي نو بیا په هغې باندې پروډکټ خرڅېږي. که تاسو خیال کړئ په 95 کې موږ ته یاد شي موږ سره د فردوس لږ لنډ دی که نه، اشنغري او فردوس. نو په دې اشنغري او د فردوس په دې منځ کې یو پاټلی ده، د پاټلی په دې منځ کې یو مداریانو له موږ تلو، موږ به د اتوار روز لکان به راغونډ شو سکندر ټاون کې هم کرکټ میچ وکړو، بیا بل راځي ارزو مداریانو له، نو موږ په دې پاټلو لاړو مداري ته به کېناستو. زه به حیران ده وم چې د اژدها د خادمۍ ولې نه خوري، دوی به د خادمۍ ویله که نه، لیزر ټایپ دي داسې غټ غوندې لیزر، نو هغې دې مرۍ کې به یو پړی اچولی او خوا کې به چې کوم دی مارې ورته کېنولی او بس دا دې ویې خوړه او بس دا دې ویې خوړه او بس دا دې ویې خوړه او په دې کې به دې سړي خپل پروډکټس ټول خرڅ کړل که نه، هغې ته به یې راټول کړي، هغې ته به یې راغونډ کړي وو. نو یو ځل چې خلک لاړه ما یې سړي ته پوښتنه کوي سړی د خادمۍ پسې خو دې موږ ړانده کړو دا به کله خوري که نه، وایي خادمۍ خوراک مرک نشته، دا خو ما د خلک راغونډ کړي. نو بهرحال په یوټیوب کې په فیسبوک کې په دې شودونو کې ځینې کنټنټ داسې دی چې مطلب دا خلک خو موږ راغونډ کړو او بیا مطلب دا پای باندې بیا هم دوی هم دا پروډکټ خرڅوي. اصل کې د فیسبوک او د یوټیوب زیاتره فینومینا د اولډ ایج پیټرن سره هم جوړه ده ډېره زیاته که نه، لکه بولي کېږي نو دلته بیټنګ کېږي که نه، هلته فزیکل لوګان او پیاز لاړ شي دي منډیانو ته لګوي که نه، اړوینجه د خپل یو ټکي وي او به ډز یو کس ولي وي، دا ډېرې زما اورال خبره دا ده چې ډیجیټل مارکیټینګ د دې جدید دور یو جدید اصطلاح ده، موږ پرې نه پوهېږو. زه بار بار یو خبره کوم چې موږ لا نه پوهېږو، اکثر لا زموږ د سر نه اوبه تېرې شي بیا موږ په شیدو نه پوهېږو. پکار ده چې دا په استعمال کې راشي او بیا د دې ډفرنټ سیګمنټس دي، لکه فیسبوک ته خلک وایي که بس سیلفي وباسه او اپلوډ یې کوو لاندې کمنټ رالو پای کې انګیج شو، یا ټیک ټاک دی منګې مات کوو منګې اوله او منګې لاندې. دا د لاست ټایم یو کلي ته تلو، زه کلي اړخ ته چې اکثر له لاړ شم زه یې پټو اړخ ته ځم لږ اکسیجن دپاره لږ ریفریشمنټ. هلته یو بوساړه او بوساړۍ سره لاندې یو خوړو، هلته یو 2-3 هلکانو منګې رانیولې دي، لکه په دې منګي باندې څه کوئ، نو یو هلک بوس ورچول او بل هلک ګړوبی جوړ کړی و د دې خټو، نو دې کې موږ دا ګړوبی ورچو دا بوس ورچو، دې کې دا سوټ هم پکې اچولې وه د دې میخې، نو دې کې به میتین ګیس جوړو کیسې کوله. خو بهرحال
پته لګي چې بمې ته جوړو کسې ولایو ویلې نه زه به دلته ولاړې ما ته به دالته نه رولي او دا به زه په سوک وم او دا به زه په دې وم د ډېر په پوه نه شم خو دونه پوه شم چې منګې کېدو او منګې کې څه لوبه روان نو مې لکه نو داسې کوي موږ ټیک ټاک جوړو نو مو دل خره غونډ شي تاسو ته خبره کوم زه چې په دې لار راتلم دا کولنګي چرګ و دې سره د شپږ بچي روانو کنه په دې کولنګي چرګ باندې په دې بچو باندې دا په دې باندې دا بوساړه ولاړه ده کنه دا غنم کرلی شوی د کلی په دې ماحول ده کنه مثبت کارونه هم لګو کوي په دې باندې لکه کنټنټ دا جوړ کې کنټنټ جوړ کې په دې باندې خلک راغونډ کوي ځان ته کمنګې را پاوا شو تاسو کور کو خلاص خود لماتې کنه په دې سر دی ولګي سر دی ماتي کنه دا لګ اشتعال شو لګ اګریشن شو لکه مطلب په موټر سایکل ون ویل کول او غنګ او پیچکې را جوړول او غنګ نو دا یو جدید شی دی خو د دې استعمال مونږ غلط کو دا غي په وجه زموږ معاشرتي نظام کې اوپینین بلډینګ نیگیټیو کیږي او اګریسیو کیږي صحیح بهرحال دا یو جدید شی دی په کار د چې دی باندې خلک کار وکړي شي ټول تجاران چې څونه دي انټرپرینورز چې څونه دي بزنسمنان چې څونه دي دا غټ تجاران چې څونه دي دا د کانو کار کوي د ګوتمو کار کوي د جیولری کار کوي دا سي مطلب د مایننګ چې کوم کار کوي ایکسکیویټینګ انډستری کې چې څونه خلک دي یا مطلب اګریکلچر کې دي څونه هم چې دي په کار دا چې خپل یانګسټر ماشومان کې یونیورسيټانو کې کالجونو کې دي هغه ته وایي چې دا سکل زکه او د دې زکړې لپاره درسګاه ته ضرورت نشته ها بهر حال ته وایي چې یار دې لګ ډېر زری زکم لګ ایکسپرت اپینین دیو کوم هوم انټرنیټ کې شته یو ډی بي ته لاړ شال ته یو کورس واخلا ډیجیټل مارکیټینګ $5 $10 باندې کورس والا زکه هغه کورس چې زکو تر بیا کاروبار ته ګوره چې کم دی ترسي ما سره یو س پروډکټ دی زه غواړم چې دا د پیښور اوسیدونکو ته ورسي او دلته کې ما نه یوټیوب یا فیسبوک چې دی هغه $، غواړي زه دې ته ورکم د ورځې فرض کا $50 او دا ما ته وایي چې دا به د راتلونکي 4-5 ورځې مارکیټ ته زه وړم نو دا $50 ورکول دا انویسټمنټ کول دا ریسک نه دی ریسک یو سړی په پوهیږي کنه لکه اوس صرف ډیجیټل مارکیټینګ نه دی کنه د دې ټول سوشل نیټورکس د فیسبوک د یوټیوب ان د ټیک ټاک او د سونه پلیټ فارم د لکان یوز کوي دا په یو سایکالوجي باندې کار کوي د دې نشاته پراپر یو کوډینګ دی کنه اور دې ته اپټیمایزیشن وایي د پورا شاته سټرکچر ته کنه ان آی تھنک سرچ انجن اپټیمایزیشن دې ته موږ ویل شو لکه زه ته یو پروډکټ خرڅه نو ته به دې ته ګوري چې د دې چې کوم اغستون کې دی چرته دی هغه د کم ایج خلک دي یعنی مطلب ډیجیټل مارکیټینګ کې پلیټ فارمز د سیستاته ایشو ورکیته ته آسان کی چې زستا دا پروډکټ د دلته پیسې خو واخلي خو چې ته په ایسیو هم پوهیږي اوس په دې ریجن کې که زه غواړم چې را انګلیش لانګویج کې د سوک اډمیشنز وکړي نو زه به ایډ داسې لګوم چې زه په هغې کې ایج ته ګورم چې انګریزي ژبه کم خلک یې زده کوي دا ایج څه دی نو هغه ایج به ورکوم انګلیش لانګویج د چا دپاره ترجیحات دي نو هغه به زه باقاعده هغه یو سټرکچر دغه جوړوم بیا به ګوګل په خپل هغه خلکو ته دا رسي چې کوم خلک دا ګوري اوس فار ایگزامپل یو سړی دی دغه ګلان فلاورز ډېر خوښ دي هغه په میډیا کې چرته فلاور راشي نو پای کلیک چرته فلاور ګل پټی راشي کلیک شینکې راشي کلیک نو ماشین ته پته ولګي موبایل ته او شاته د ګوګل چې کوم سټرکچر دی چېرې دا سړی دا شیزونه ډېر ګوري نو هغه ته بیا داسې قسمه شیزونه ډېر زیات راځي نو زه ګوګل ته پیمنټ د دې خبرې کوم چې بای دا پیمنټ والا دا زما ګوتمه ده دا زه خرڅوم دا هغه خلکو ته ورسوه چې چا چاندي خوښوي کم خلک په چاندي کې غمې غواړي هغه خلکو ته ورسوه هغې نه مخکې لکه د دې پروفایلینګ د دې پکچرز وښکلي د دې ډفرنټ ډایمنشنز وښکلي دې باندې لیکل کولی د کې ایج سلیکټ کولی کومو کسانو چې دا ګوري سرچ کوي هغې ته ورسول بیا د ګوګل کار دی یا د انټرنیټ کار دی په اسانه ژبه کې بوته وایي کامیاب خلک پکې شته ډېر غټ پاکستان کې ډېر غټ څومره لکه په لکونو دي په کروڑونو کې دي څه په ډېر تیزۍ سره خلک را روان دي دلته په ډېر تیزۍ سره خلک را ډېر واړه کاروبارونه ما وکتل چې ډېر په کم ټایم کې ډېر مخکې لاړل زه که اوس ویم چې زما خپل یو شاګرد بیا خلک وایي چې د شاګردان خو دي زموږ شته شاګردان د په دې نمک منډۍ کې د کاڼو روزګار کولو دی وجي سره په ټیبل باندې به کاڼو ته ناسو کاڼي به دوی د افغانستان نه راوستل او په هغې کې به کار کول هغه لک ما په ګراوند کې سیشن ورکوم دوی ته جنرالي یو خبرو کو چې بای دا دور د سرچ انجن اپټیمایزیشن دی دا د ایسیو دور دی او دا د ډیجیټل مارکیټینګ دور دی پروډکټ به هغه کارخانه به کامیابی چې کم خرڅول کولی شي جوړول اهم نه دي کم خرڅول کولی شي او ایج او کوالټي اورینټیشن ډیر زیات وکنه
اوس دې ټایم کې سیل کول صلاحیت خلک ډیر کوي، ډیر کوالټي پروډکټ دی خو څوک خرڅول نه شي، ډیر کمزوري پروډکټ دی خلک هر هغه ځای ته ورسي، آبادی زیاته شو. بهرحال هغه لک چې کوم دی په هغه کانو کې هغه کانی به جوړول، غمی به تیارول، بچر یو غمی نه تصویر مسویر یو مارکیټینګ کړي، غمی پنجاب کې 50 خرڅ کړل، بیا بل غمی سوشل میډیا دلاره پس بیا غجی سیب ته لجی سیب کار ته پورې تاسو سره ملازم مو سره توې د شوکیس کې د سونه غمی ز ټول مال راک هغه جی اوس په خپل شاګرد غمی او کانه خرڅي، او هغه ماشوم هغه لک ینګ لک ډیجیټل مارکیټینګ کو، سرچ انجن اپټیمایزیشن از دکو، او هغه د غمو کاروبار کوي په غټ لیول باندې کوي. الله غنی کو، الله رول الله ورک. کم کردار، کم کارخانه، کم بزنس، کم روزګار چې د وخت تقاضو سره جدت اپناو کو د چانس وو، او کم انتظار کو لیټ شو ډیلی شو نو د دن اپورچونټی لاړه. په ټایم پیریډ کې هر 10 کال بعد 15 کال پس یو پیراډایم شفت راځي. د پیراډایم شفت کې یو اپورچونټی موجوده وي. دا پیراډایم شفت لږ ګران هم وي، خو که دا اپورچونټی څوک اویل کی نو هغه مطلب د ویلث کریشن مطابق روان شي او کامیابی ترلاسه کی. دا تاسو خبره کوي او د دې نه ماته یو بل هغه مدد مخه تراغه، بلکې کار ډیر زیات آسان شو. دا خو که څوک د الکترونکس دکان کوي او مارکیټینګ کول غواړي، نو هغه ته خو د هیڅ چا هم زما په خیال چې بیا ضرورت نه پیښیږي، بس که ځان ته کم د فیسبوک پیج دی، د انسټاګرام پیج دی، لینکډین دی، ورسره ټیک ټاک دی، نو په دې کې لکه صرف دا هنر زده کول دي چې دا پروفیشنل یعنی مارکیټ د پاره څنګه دا جوړ موږ به 10 کاله مخکې به زلاړم 10 نه سوار 10 کاله مخکې ته به دې کیسه خانه ته لاړم. اوس هم هغه لکان شته دی، ما اکثر په سوشل میډیا اوري میسج هم راته کوي، علي نومې ولکو دله به زلاړم دا به 10 سره کېناستم، د تملدار له ډیزاین کا شابه دا د ډیزاین کا د مال یو ډیزاین جوړ کو، بیا مې پرنټینګ آرډر ورکو، بیا مې 10 زره بروشر تیار کړې، بیا به چرالم، بیا به مې لکانو لور کې شابه دا کور په کور تقسیم کوي کنه. دا یو ټولو ډیر ګران کارو، دا سی بم وال چاکینګ کول، موږ به وال پینټینګ کول، موږ به بینر جوړول، ډسپلی غانې هم جوړول کنه. ټول ترې بری شول. جدید دور رالو، که سکول دی، که کالج دی، که یونیورسيټي دا، که هسپتال دی، که دکان دی، که مدرسه ده، کارخانه ده، هر هغه شی چې په هغې کې ته لګیای او ته خلکو ته سره وړاندې کړي، نو یاد ساته چې دا شی اوس هر سړي له په لاس ورغلی، خو بشر دا چې ته د دې مشین استعمال وکړی شي چې دا مشین ستا په کاروبار کې څه امپیکټ راولي. الټیمیټلی دا مشین او په دې کې دننه چې کوم سوشل نیټورکس دي، فیسبوک، یوټیوب، ټیک ټاک، دا جوړ شوي د دې دپاره دي چې دا ستا روزګار لا یو بینفټ ورکړي، ستا روزګار پبلک ته راولي. دې کې انټرټینمنټ سایډ هم شته، خو هغه انټرټینمنټ کې مقصد دی چې خلک ځان ته راغونډ کړي او بیا راغونډو دونه پس په یو پروډکټ خرڅ کړي. لکه څنګه چې مداري مرمخۍ او سرخوړلې دغه نه دی د مار ابې کېنولې، بس دا دی اوس به وخوري خوراک به پکې نو، خو خلک به راغونډ شو، پروډکټ به خرڅ شو. بهرحال دا د جدید دور ډېره غټه اصطلاح ده. زمونږ ډېر ځوانان، ډېر هلکان ډېر په 3rd کلاس کنټینټ کې کار کوي. دوی به تمانچه راغیستي، دوی به ټوپک راغیستي، دوی به پنسو اوچته کړي، دوی به ډز موټرسایکل غونګ، ګاډی ون ویلینګ غونګ، ګانې به یې لګولي، هلک به را رواني. دا د دې شیدونو دپاره نه راغلی. خوار شي سټه دې وځه، خلک هم تباه کې، نوې کول هم تباه کې، خواهشات هم د خلکو جوړی، ذهنونه هم د خلکو خرابی. دا مشین لیپټاپ په دې کې دننه دا سوشل میډیا پلیټفارم باندې خلک راغونډ کا او په دې ځان خرڅ کا، یا په پروډکټ خرڅ کا، یا په خپل صلاحیت خرڅ کا. نو کستا په خبرو کې یا ستا په کنټینټ کې لږه کوالټي موجود وي، نو تاله یوټیوب هم پیسې درکوي، بالکل ډالر به ګټي، بالکل ټیک شو کنه. او دغه لکه یو فائدہ شولا، دغه یو فائدہ، بلکې ته کم خپل روزګار کې او خلک په ته ایجوکیټ کې، بالکل هغه نو د سلپیانو نه ولي نه روزي. تاسو لاړ شئ وګورئ، زیاتره په دې صدر کې، په دې موبایلونو مارکیټونو کې په کیمرو باندې ډسکشن کیږي چې هغه شونډې ولې سرې نه کیده، مخ ولې سپین نه کی، شونډې سرې کا، مخ سپین کا، صادر په غاړي راوړوا، پیچکې لګ تیار کا، پیچکی ته پهلا استولو تیل ورکا، به ولامبا بیا ګوره چې څنګه خارشي خلکو خان په بڑا کړل. بهرحال اورال زمونږ یوت چې کوم دی هغه پکار دی چې په دې مونږ کار وکړو، په دې باندې خلک را روان دي، څونه کاروبارونه دي، انویسټمنټس شوي دي، هیومن کیپټل سکلز دي، انساني صلاحیتونه دي. پکار دي چې په سایبر سټیشن باندې، په ډیجیټل ورلد باندې، په دې د موبایل په دې دنیا باندې واچول شي.
او دا غي نه خلک فائدہ وچته کی نو چې کوم ځای کې ستا د الفاظ د خبرې د سوچ یا د پروډکټ نه چاته فائدہ ملاويږي نو هغه به قدرتي عمل دی چې هغه به پیلاویږي، هغه روزګار هغه مخ په وړاندې شي. ډیر ښکلی. ها دې کې زما مخې ته اوس یو بل نقطه هم مخې ته راځي چې د مارکیټینګ دپاره خو بیا کانټینټ هم پکار دی که نه، لکه که ته په یو څیز باندې غواړې چې ټرافیک ته راشي نو ټرافیک به په څه راځي. دلته کې خو که موږ سوشل میډیا ته وګورو نو دې ځای کې خو څه بل څه نظام روان دی، دا کنځلې، دا فضول کانټینټ او ډانسونه او فحاشي. نو دلته کې خو د کانټینټ دا صورتحال دی. نو په ډیجیټل مارکیټینګ کې بیا داسې قسمه کانټینټ ګڼکپان شته که نه، هر اړخ ته ډیجیټل ګڼکپان هم شته، دو نمبر خلک هم شته، ښه خلک هم شته. خو بهرحال زموږ اورال د سوچ زاویه دا ده که نه چې موږ هر هغه شی کتل غواړو چې هغې کې دا شیونه ډېر یې که نه څنګه مې دغسې جی که نه ټیک شوي. موږ به اورال د خپل سوچ زاویه بدلو. کله چې زموږ ترجیحات بدل شو که نه نو زموږ د فیسبوک، د یوټیوب او د ټیک ټاک کنټنټ به اتوماتیکلی بدل شي. ټیک شو که نه. دا موږ چې دا کوم ډسکشن کوو نو دا کدی په شاته یو د غم ټپه یو غانا ولګي او زبردست یا زدا پیچکې داسې پرې دمو پراډو کې را کوشم او پراډو نه کوشم ما کله گاډي نه دی خولي چاته ضرورت بیا مې خلک ګوري او قسمه خبره چاته کې نو خلک نه ګوري. اورال اوپینین بلډینګ داسې شوی، اوپینین بلډینګ داسې شو. خو بهرحال د دې نور ډېر نقصانات نه د پکار چې داسې شی دی وشي چې هغه زمونږ د قانون نه، د خاندان نه، د فیملی، د مذهب نه، د چوکاټ نه باري نو نه د پکار د هغې په ځای پکار ده چې یو ښه خبره وکړي، یو اصلاحي پیغام ورکړي، یو اصلاحي میسج ورکړي که نه داسې خبره وکړي چې هغه چاله یو بزنس آیډیا ورکړي. دا چلم نه ورځي که نه چې لکه کانټینټ جوړ څنګه کړي، د کانټینټ سلیکشن ګورې جي یوټیوب ډک دی که نه، ګرانه خبره نه ده، بس خبرې کولی شي یو سړی په خبره پوهولی شي که نه. زه ته یو پروډکټ خرڅې څنګه خرڅې، ته په دې خبرو که ته دا پین جوړی او دا خرڅې په دې خبرو که دا پین ته څنګه جوړی، دا را مټیریل چارته نه راځي، بیا دا ته په کومه فارموله باندې جوړی، بیا کومه مشینري ولاګستره څونه ګټه کې څونه پیسې ګټي، دا یو د خیر خبر دی. کانټینټ دی، بهترین کانټینټ دی. ټیک شو. چرګانو فارم دی جوړ کړه، پای خبرې وکړه چې دا څنګه تعالی ګټه درکې، څنګه تعالی فائدہ درکې. کانټینټ دی جوړ کړه، ضروري خو نه ترې هر ټایم کې سری شونډې او سر لوان او نری مری او کنه دا شیونه خو نه دي، دا خو یوت خرابای ته. مونږ پاکستان موجوده وخت ډیجیټل مارکیټینګ کې کم ځای کې سپیړه خورو، کم ځای کې تاسو غنئ چې لکه ضرورت زیات دی یا وو، خو مونږ په عمره کار نه دی کړی. د دنیا نور ملکونه هغه رانه وړاندې تللي دي، هغوی ډیجیټل مارکیټینګ ته ښه پوره سره توجه ورکړې ده. مونږ لا اوس هم په قزوړ میتډ باندې روان یو. ټویوټا پاکستان له ګاډي جوړی که نه، او ټویوټا ګاډي په دې نادرن ایریاز کې ډېر زیات کامیاب دي. تاسو به د یاماها یو سټوري اورېدلي چې هغوی څونه کال هغوی په دې تېر کړل چې پاکستان دپاره چې موټرسایکل جوړو د هغې به سټرکچر څنګه که نه جیوګرافي ته ګوري او د هغې مطابق هغه اسمبلی جوړوي. اوس دغه پاکستاني ګاډی دی، مطلب دا دی د هغې یو قسم اسمبلی ده. دلته زموږ جغرافیه مختلف ده، مختلف قسم ایریاز خلکو ته ګوري. موږ ته چې دا سوشل میډیا په کوم لیول کې دلته ښکاري که نه، یوټیوب، ټیک ټاک اور فیسبوک، دې کې ځینې شیزونه زموږ په شان د خلکو له جوړ کړي، زموږ په شان د خلکو له جوړ کړي چې ورو دې تماشې ته ډېر خوشحالېږي، ډانس ته خوشحالېږي، غانې ته خوشحالېږي او هغه بلو سایډ هم پکې شته که نه، هغې ته ډېر خوشحالېږي. د هغې مطابق یې موږ له جوړ کړي. د تربیت اشد ضرورت دی په دې ټایم کې. سکولز، کالجز، یونیورسټیز ډېر زیات جوړ شو. ما کله ونه کته چې سوشل میډیا سکول چا جوړ کړی، سوشل میډیا کالج چا جوړ کړی، سوشل میډیا کیمپ چا لګولی چې دا څه شی دی، څنګه طریقې سره کړي. شته کسان موږ خپل هم خلکو ته ټیچ کوو چې دا ستا ژوند کې څه چینج راوستی شي، ته د دې نه کاروبار څنګه جوړولی شي، درسګاه ته څنګه جوړولی شي، علم ته څنګه اخیستی شي، علم څنګه ورکولی شي، علم څنګه خرڅولی شي، پروډکټ څنګه خرڅولی شي او څنګه اخیستی شي. خو ډېر کم دي دا په تعداد کې. ینګ هوډ راپسې ینګسټرز راپسې را روان دي ډېر په تیزۍ سره، لکان زلمي کېږي، غټېږي، موبایلونه شوق کوي. نو ولې چې ایکسس د دې ټتو پتو ډېر دی، غلطه خوله، کنځلې، ګډاګانې، جامې، لباس، د دې ایکسس ډېر دی او کوالټي کنټنټ ایکسس کم دی. نو دا ایکسس بڑاول غواړي چې یا دا موږ پیرالل کې کو او یا د دې مثبت استعمال اهمیت دونه زیات کو چې د دې نیگیټیو استعمال
کم شي پرور. یعنی دا فکر نه دی کول پکار چې بس ما کانټینټ جوړ کړی نه دی او هغه وایرل شوی نه دی. د دې وایرل په چکر کې هم زمونږ د زلمو ډېر داسې کارونه وکړه چې هغې د هغوی اقدار او روایات، شخصیت او نور چې خانداني کم تصویر دی دا ډېر زیات اغېزمن کړ. صرف انفارمیشن هم نه دی پکار، صرف انفارمیشن ورکې پبلک سایکولوژي د هغه نه کتل غواړي. یو سړی نه سمېدل غواړي، یار بس نه سمېږم څه کې روان دی، زه هم وران خیم، نو هغه هم ټیک نه دی. دا لږ انفرټیننګ اړخ ته بوتلل پکار دی یا ایجوټیمنټ که نه، داسې پکار دی چې هم پکې اصلاح وي، هم پکې خندا وي، هم پکې لکه مولانا بجلیګر دی الله وبخي د هغه خبرې به خلکو ډېر په غور سره اورېدې. دا یې وجه به دا وه چې هغه پکې انفرټینمنټ او سنس اف هیومر ایډ کړو که نه، خندا به پکې لږه ایډ کړه. نو زه خو یم چې دا پیرلل کې بوتلل پکار دی، خو لږ خپل صحیح خبره ده لکه یو هیو ټو ایډ ویلیو ټو د سوسایټي که نه. ډسټرکشن کول یا اوپینین بلډینګ غلط جوړول دا آی تھنک چې په دې باندې قدغن پکار دی. دا د ریاست ذمہ داري کېدی شي چې داسې کنټینټ چې په هغې کې وال ټکول، تړل، وخل، راخکل او راغورځول او مالا ماتول او داسې عنصر پکې یا فزیک پکې ډېر زیاتي یا پکې غیر ضروري مینه او محبت، هسې لټو پټو والا مینه پکې ډېره زیاتي. نو په دې باندې داسې لږ روکتام پکار دی او انفرټینمنټ سره او په سختۍ سره پکار دی. ځکه چې موږ پسې شاته چې کوم کیپ را روان دی د ینګسټرز، هغه ډېر ډینجر پوزیشن کې دی دې ټایم کې. هغه لکان چې له هغوی له په لاس کې دا موبایل نه دی ورغلی، نو دې آر سو ونربل ټو اکوایر د سوشل میډیا سایکولوژي اینڈ ټرن انټو نیګیټیو سایډز رایټ. نو دا څه چې تیر په ایر که نه، دا نوي چې را روان دي چې دوی دپاره موږ یو مایند سیټ ډیولپ کړو چې دا سوشل پلیټفارمز چې کوم دي دا ستا په ژوند کې ډېره غټه تبدیلي راوستی شي. دا تاله تعلیم هم درکولی شي، دا تاله روزګار هم درکولی شي، دا تا د دنیا سره جوړولی شي. دا صرف ګانا نه ده، موټرسایکل نه دی، پټاخه نه ده، ټس بس نه دی، چکر سیل سپاټه نه ده، فلم او ډرامه نه ده، دې کې دننه یو سمندر پروت دی. خو بهرحال دا فکر ورکولو والا خلک پکار دی چې ډېر شي. ما یو چاته وی چې ډیجیټل مارکیټینګ وکړه، ان ډیمانډ دی او ته پکې ډېره زیاته ګټه ترلاسه کړي او خپل ځاني چې څومره مسایل دي دا به حل شي. نو ما ته وی چې زه لیپټاپ اخلم، خو دا راته ووایه چې څونه وخت کې به زه دا پیسې ریکور کړم. ما چې څه مطلب وایي چې یاره ښه لیپټاپ په 100 روپۍ شي. نو ما یاره دغه 80,000 باندې ما مغسته دی کېږي، دغه پورې ګزاره حال کېږي، 10,000 باندې هم کېږي که یو کس یې کوي که نه. نو وایي که زه په 80,000 روپۍ چا نه قرض راوالم د یو 3 میاشتو په نیټه، نو زه به 3 میاشتې پس د دې اهل شم. نو ما وایي چې زه ته دې ګارنټي بالکل نشم درکولی، په دې کې صبر ډېر زیات دی. مارکیټ کې آلریډي داسې خلک دی چې هغوی نوم جوړ کړی دی او یو ګرفت تجربه دا د هغوی په داسې لیول ده چې هغه د نسیز جوړوي او ته دې ځای ته راځې. نو ته خو به اول د هغوی سره لږ کښېنې که نه، لږ خو به ترې ځان پوهې که نه. نو هسې دا خبر په دې نیت باندې کوم چې زمونږ د خلکو دا اراده یا دا نیت هم ډېر زیات دی چې نه بس زه راغلی نه یم او ما کروڑ ګټلی نه دي. دا نه ده پکار، دا هر شي دی یو لایف لاین. یاد ساتئ چې یو سړی اراده وکړي که نه، بیا کنډیشنالټي نه ده پکار چې دا به یي نو کېږي به، دا به نه کېږي نو کېږي به. جنرلی د ډیجیټل ورلډ په سیاق و سباق باندې پکار ده چې موږ ورسو. دا کتل پکار دي چې دا مال څه فایده راکوي، څه فایده راکوي، دا پکار دي. هغه خبره شوه خواهشات او ضرورت کتل، لیکن ضرورت او خواهشات کې چې کم سړی فرق نشي کولی، بس هغه خو بیا اوبه وړی دی غرق دی. بالکل. نو بهرحال ته لکه سنسټیو وي د خپل ځان دپاره، د خپل فیوچر دپاره، خو بیا د دې سره زما په فکر باندې لکه سنسیبل هم زیات ضروری دی چې لکه د دواړه څیزونه ته ځان سره پیرلل کړي. یو څه که نه یو قومي دغه پکار دی، احساس پکار دی، یو معاشرتي احساس پکار دی چې هر هغه کار چې هغه معاشره جوړوي، روغوي، سمې اړخې ته بوځي، هغه کارونه پکار دي، پای کې الله برکت هم اچوي. د ډیجیټل مارکیټینګ په دې ټایم کې انتهایی اشد ضرورت دی، چې انتهایی اشد ضرورت. یو بله قصه، زما یو ملګری دی او زمونږ سره ایډیټر دی، نو ما د کورس ویډیوز هغه ته ورکړه. نو هغه هم لکه زما ډېر لټ دی په ځینو څیزونو کې. نو هغه سره و او د کتل، نو هغه ترې زوی ورته وویل چې دا ته څه ګورې؟ چې یاره دا خو زه دغه د ډیجی سکلز والا یو کورس ته دا ما ډاونلوډ کړی دی، دا ګورم.
نو ورته وی چې دا مال راکې یوز بکی او زه دې یو بل طریقې سه کوو کنه چې ډیجیټل مارکیټینګ او جی لکه دا دی او هغه دی او دا چې درې میاشتې تیرې دی هغه دی وتا خپل هغه خودو ارنینګ خودو چې ما په فایور باندې ګیګ ځل جوړ کو او ته ګوره ما سره دا اوس دوه کلاینټ دا مستقل کون دغه دی کلاینټ دی هغه ما تر هغه مانتی چې راشه رور سیبا وی نتاو که نماو کو راشه وی تر زوی د نه دا فایده واغسته نو څه دی پر وایم چې یو مخې ته ستا سیس پروت دی اوس تا خو په تا باندې ده چې تر دې نه فایده څنګه اخلي لکه او نن سبا که زاسې خپل ملګرو ته وایم چې تاسو که فایور ته لاړ شئ نو هلته کې تاسو هسې ولیکئ چې ډیجیټل مارکیټینګ په زرګاو لکاو ګیګز به تا ته چې دې مخې ته کولی شي یو ډي وي چې کوم دی په هغې کې ډېر ښه کورسز پراته دي که یو سټوډنټ دی فار فلا ایریا کې دی اور نشي را رسېدی پېښور ته یا مطلب اکیډمیز ته یا انسټیټیوشنز ته هلته ډېر ښه ښه منټورز دي د هغوی کورسز موجود دي یوټیوب په خپله یو ډېر غټ استاد دی بالکل یو سړی پې کار کوي او فایده ته اوچتوي نو فایده په هر یو شي کې شته او یو سړی وایي چې یاره بس مالی د اسمان نه منو سلوه راځي نو داسې لټان چې کوم دی هغه په دنیا کې بیا دغسې تھرډ ورلډ شهري دي د هغې بیا دونه حیثیت نه بهرحال اورال دا دی چې وي هاف ټو لرن دس اینډ الانګ وذ دیټ دا ده چې ډیجیټل مارکیټینګ په کار دی چې هر سړی زده کړي یو بزنس مایند سره هر سړی په کار دی چې سوچ وکړي ځکه چې پروډکټ به ته ډېر کوالټي جوړ کړي او که ته یې خرڅولی نه شي نو اګین دیټس ا نیکسټ لیول چیلنج دا په کار دی چې دا موږ وکړی شو قدرمنو لیدونکو زه به وریم چې تاسو به د دې خبرونه اوس دومره خو خپلو مزغو ته راغلي وي چې دا دي څه نو که چېرته هم یې د چېرته نه هم زده کوئ خو تاسو ډیجیټل مارکیټینګ خامخا زده کړئ ډیجیټل مارکیټینګ باره کې د دې ویډیو د کتلو نه پس خامخا سرچ وکړئ که یوټیوب نه زده کوئ که څنګه علیم شاه خلجي صاحب چې د یوډیمي ذکر وکړه که د هغه ځای نه زده کوئ جی سکول استاد اکیډمي کمپلشن نه دی دا د یوټیوب نه کیږي ځان په دې کې مه قید کوه میاشت ریګولر وګوره لږ نوټس ولیکه جی ایم بی اے بی بی اے والا ډېر زیات دې لپاره کوالیفای کوي جی چې هغوی لازمي دا زده کړي نو مخې به درته کولاویږي بېروزګاره به نه یې خوشحاله به یې په ژوند نو بس مونږ ستاسو مخې ته دا موضوع راوړې وه مونږ په دغه کې خپل ډېر کوشش وکړو چې تاسو ته پکې معلومات درکو او تاسو پې اویر کو او زه باوري یم چې د دې د پس به تاسو خامخا سره څه خو ځان ته ضرور سرچ کې د ډیجیټل مارکیټینګ باره کې خبره مې رایاده شوه تاسو به خیال کړي دي چې ارسدي څه چې راکوز شي دې لاسته یو کالوني جوړېږي ترمزی بابا ټاون جی 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 د چارسدي اړخ نه ولک راغلی وي سر د چې د ډیجیټل مارکیټینګ وکم نو زه بیا په دې سکوم نو ما دلې مشوره ورکړم لیر څه کارو کا چې تاسو د چارسدي سره کوشش دلته یو غټ پروجیکټ روان دي ریل اسټیټ کنه ګور انویسټمنټ هغه کړه کالونی زغه جوړ کړي بلډینګونه هغه روان کړي سمپل لاړ چې چا سره فایلونه دي پراپرټي والا سره کې نه چې لاله کته لزه په میاش کې درې فایل وباسه مال وسره کې مال به سره کې درې فایل وباسه 10% غوتاله درکې ته د 2 کروڑ وو پلاټ خرڅو 10% زره ورکه خدای ظالمه چې 2 کروڑ وو پلاټ خرڅه 2 کروڑ نه پکې کم شتم نه بالکل نو چې 10% تعالی درکې 20 لک روپۍ شوي کنه هاجي سبکه دا موبایل ته په غاني فلمونه ګوري او ډرامې په ګوري سر خړلې دا موبایل راواله او په دې باندې مطلب دا کېنه دا غزي خسته پروفایلینګ وکا ویډیوز جوړ کا په غزي باندې یو ویلاګ جوړ کا هغه تصویران واخله هغه ډیټا روچته کا سرچ انجن اپټیمایزیشن ته ګوګل ته ردن نشه هغه پریفرنسز پراپر یو سټرکچر ډیولپ بیا په سوشل نیټورکس باندې خواره کا خپل یو موبایل نمبر ورکا جال لړکا یو نه یو مې پکې لازمي راځي ستا په ترو یو کلاینټ رالو راشه پراپرټي والا سره کې نو پلاټ په خرڅ دا سي میخي یو سړی سره میخي ولاړی دی میخي کور کا ټیک شو کټی کور کا ټیک شو سوټو ډېرې دې سوټو ډېرې کور کا سپیا کې کور کا نو صرف ستاسو د موبایل نه د کاروبار یو بهر جوړې دی شي د کاروبار یو سٹارټ جوړې دی شي کنه سړی وایي چې ډیجیټل مارکیټینګ زکه خرڅوم به پیسه دنیا جهان خلک دي چې خرڅولو لپاره ډېر سشته خو چلو له نور دي چې هغه سړی ته به څنګه رسوم چې چا دا پکار نو چې ته په دې پوهیږي چې بای دا دلته دا شی پروت دی د دې سړی سره پروت دی او د دې سړی په کار دی چل خو تعالی درځي کنه ډیجیټل مارکیټ کول خو درځي کنه جال ورځول خو درځي کنه پلان رانیول چل خو درځي کنه په موبایل خو پوهیږي کنه په ټوئیټر او په یوټیوب په ټیک ټاک او په یوټیوب او فیسبوک باندې خو دې پیجونه جوړ کړي دي کنه الته خو خلک راغون کړي دي منډي لګېدلې ده کنه لوبه روانه پروډکټ راواله کېده لګي واړه یو څو کړتي پړتي خبرې خو چې تر پیچکینه او د سرو شونډو نو خلاص
ته د منګي نه خو خلاص شي که نه منګی کته شو منګی وروسته شو منګی را لاړه کېږه څوک کیسه مې ته کولم په دې څه کوي دا به داسې راتغی پته لګي دا هلک به لته ورکوي که څوک به ورکوي که څه کیسه ده ټیک شو. زموږ زیاتره نوجوانان ځکه بېروزګاره دي چې دی ډونټ نو چې ویر ټو سټارټ هاو ټو سټارټ ویر از د اپرچونټي. څوک د لیپټاپ په تمه دي چې رور به رالیږي نو بیا به شروعات کوم، څوک د دې په تمه دي چې قیمتي موبایل والا ما بیا به کوم، څوک د دې په تمه دي چې ورګه دا موټر سایکل راشي نو زه بانډه کې اوسېږم هلته به رسم. نو تا ته 4G در رسي که نه، تا ته د انټرنیټ سیګنل در رسي، نو ته د علم د خزانو په منځ کې ولاړې چې تا ته انټرنیټ در رسي. باقي دا پتا ده ستا ترجیحات څه دي. که ته پکې د تاملناډو فلمونه ګورې او کټپه دې رانیولې او کټپه غرب او خروب او وال او ټکول دې راغیسي ټول درته ناست نو کټپه خواره بچي خواریا کښېنه بیا که نه. او که نه ته وایې چېرې ما ته د دنیا سره یو لینک یم دې ټایم کې یو ګلوبل سټیزن یم که نه، نو بیا راننه و د یوټیوب ته. یوټیوب کې سمپل ولیکه واټ از ډیجیټل مارکیټنګ هاو اټ هیلپس می. ډیجیټل مارکیټنګ څه ته وایي؟ دا به زما کاروبار له څنګه گروت ورکوي که نه. نو دا برج کول دا کسټمر ته پروډکټ کنزمپشن from the place of consumption to production to the place of consumption ته رسول. د دې په منځ کې چې دا کم چینل دی چېرته چې جوړېږي او چېرته چې استعمالي، د دې په منځ کې دا برج کنیکټ کول خلک سیلر اینډ پرچیزر اصل کې کنیکټ کول یو سکل دی او دا سکل تا ته پی بیک کوي د کمیشن په صورت کې او د ګټې په صورت کې. نو بهرحال په کار دا ده چې دا شی سیریز واخیستلی شي او په دې باندې کار وشي. څونه تجاران دي، کاروباریان دي، روزګاریان دي په چین کې، په تایلند کې، په جاپان کې، په دوبۍ کې څونه کاروباریان غټ غټ کسان دي او د ډیجیټل ورډ نه دي خبر. تاسو له پکار دي چې خپلو بچو باندې یونیورسټۍ مو وایي، کالجونه پې وایي، خو دا سر خوړلی ورته وښایي چې دا هلکان خپل کاروبار مزید پیلاو کړي او تاله ګټه راوړي کور ته. او کوم هلک چې پیسې ګټي او په یو روزګار کې مصروفوي نو یاد ساته ګورئ هغه کوبکونه دی، بیا هغه ناچ ګانه نه ګوري، هغه چا د ګاډو نه متاثره کېږي، هغه مطلب په آی لو یو کې هم نه دی، هغه خپل کار سره کار دی. او کم سړی چې بېروزګاره دی او نه پوهېږي چې ګټه به څنګه کوم، نو د مثال د دماغ د جالې دی، د شیطان د جالې، دا به جنګ هم کوي، جګړه به هم کوي، بدله به ملي، بل به هم ډسکس کوي، کولنګي چرګ دی ټونګه خو به لګوي. نو موږ له پکار دي ریاستي طور باندې چې دا سکل چې کوم دی په دې کې نفټک ډېر ښه کار کوي. نفټک په اسلام آباد کې د پرایم منسټر انډر برراس یو اداره ده، اوس دې ټایم کې هغوی فری کورسونه ورکړي دي که نه، موږ هم پکې اکریډټ شوي یو. تاسو دې ټایم کې د نفټک سایټ ته لاړ شئ، لکه دا پکې امپورټنټ خبره کوم که یو سړی وایي چې د فری زده کم ده، نو هغې سایټ ته لاړ شئ، هغې فارمونه باقاعده ورکړي دي، نو هغه فارم فل کوه، هغې کې نیرسټ انسټیټیوټ ووایه، پیمنټ سرکار کوي، سبق به ته ووایي فری دی. ډیجیټل مارکیټنګ یې زده کړه، ګرافیک ډیزایننګ یې زده کړه. کله چې ډیجیټل مارکیټنګ زده کړو هر قسم پروډکټ خرڅولی شي، که خپل خرڅوي او که پردی خرڅوي. که خپل خرڅوي بیا ښه خبره ده، خپل د سره نشته پردی خرڅوه. تجاران ډېر دي په دې لنډي سړک زه مخې ته هر سړي بار سامان راوښکلی دی چې دا د خرڅوه شته تجاران خلک. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. کتونکو همدې سره امین مشال ورکړي اجازت. د الله په امان.